یاره ان شاء الله الرحمن چې د اوس کوم ټیم د سلیکټ کړی لکه ټول ینګ ځوانان دي کې او بیا خاص کر کې زه په دریو کسانو باندې خو ډېر زه دغه ورکړم چې لکه اوس فخر زمان دی حارث رؤوف دی شاهین افریدي دی داسې د سره ینګ ځوانان چې کوم د اوس سلیکټ کړي نو امید د رب نه دی چې هغه نه به نور ډېر بهتر دغه ادا کړي. یاره مونږ خو اوس لکه اوس خو فی الحال داسې نوي بالران ماته نه معلوم او دا کوم چې موجوده بالران دي لکه اوس شاهین خپله دی حارث رؤوف دی داسې څه کسان ینګ بالران نور نشته چې امید د رب نه دی خو بیا خاص کر کې به زه حارث رؤوف خبره درته وکړم چې هغه اوس ماته معلوم ده نوي دغه چې کوم سلیکټ شوي دغه ماته ټایم ټیبل پته نه لګي چې څوک دي که نه خو حارث رؤوف امید د رب نه چې دی به پوره دغه ویر کړي په 100% کامیابي حاصله کړي. ها بالکل دا هغه مې ورته کړی ما چې کوشش دا کوه چې په کیل کې د کیل داسې یو ژوند دی چې لکه ورونه سره په یو محدود دغه کې کینی او هغه د کیل اول بنیاد چې څه د اخلاق دي په کیل کې غوسه کړل نه پکار په کیل کې جذبه بې ځایه نه پکار چې هغه تا ته په نقصان رسي هر شی په خپل ټیکنیک او په دغه باندې استعمالېدل پکار دي چې مخکې ته په کامیابۍ مزل پې حاصل کړي. نور داسې خبره نشته دی چې یاره دو سره په منځ کې یو دغه خو صرف د اخلاقي دغه مې ډېر زور ورکړی چې اخلاقي ته چې تعالی الله پاک عزت درکړی په خپل اخلاق په مینه محبت تېر کړی دا مې بار ورته ویلي. یاره اکثر مونږ خو داسې چې مونږ خو ټول یو پاکستان بچي دي که نه مونږ ته خو ټول یو شی دی که لاهور وي که ملتان سلطان وي که کراچۍ که پېښور ځل وي خو لکه چې کوم په ګراوند کې یا په میدان کې د خپل کارګردګي او کامیابي وښیي که نه نو دا خو واضح معلومه خبره چې خلکو له سړی داد ورکوي که زه که بل هغه داد ورکول حق دی ځکه چې هغه قابلیت غواړي لري.